السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. نن موږ یو نوې درس وایو چې په هغې کې به موږ د سلو چې کومه هندسه ده مئتون دی د هغې باره کې به وایو، بیا به د زرو باره کې وایو، الفون باره کې، او بیا به د میلیون باره کې به وایو چې دا درې مانه به څنګه استعمالیږي. نو مئتون دا خو مخکې موږ ویلې مئتون سلو ته وایي، د سلو هندسه ده 100، او دې سره چې کوم معدود وي نو هغه به مفرد وي، همیشه مفرد یا مجرور وي، اخره کې به دوه زیرونه لکه مئة کتاب. ٹھیک شو؟ او دا مئتون لیکل خو شي لکه میم الف حمزه او تا، خو ویلې به کې صرف میم حمزه او تا شي، یعنی دا الف چې کوم دی دا به سره موږ نه وایو. نو مئتون خو شو. به الفون چې کوم دی 1000 والا هندسه، نو الفون سره د قسم معدود راځي، مفرد به همیشه به مجرور، یعنی اخره کې به لاندې دوه زیرونه الف کتاب. او میلیون چې کوم دی دا 1 میلیون شو، او دې کې چې کوم دی لس لکه هندسي، 1 میلیون کې څومره لس لکه هندسي. نو میلیون هم دغه حساب دی چې د هغې معدود به هم مجرور وي او د هغې چې کوم معدود دی هغه به مفرد وي، یعنی واحد به یو به. دا درې شو. بیا چې کوم دی د دې نه علاوه چې کوم نور راځي، او مئتون سره راځي، او الف راځي، یا میلیون راځي، او هغې سره بله یو وړه هندسه هم وي، نو معدود به د هغه وړې هندسې تابع وي، یعنی هغه وړه هندسه چې څنګه وي نو د هغې په اعتبار سره هغې ته به کتلی شي، او بیا به معدود د هغې حساب سره راځي. لکه مثال باندې به تاسو اوس ښه پوه شئ. مثال په طور باندې زه اوس ویم 250 روبیتن، بیا به چې کوم دی دا منصوب راځي، واحد به راځي او منصوب به راځي، لکه مخکې چې موږ څنګه ویلو چې 50 او 60 40 30 دي کې لسمه چې کومه دهایي هندسې هغې سره به معدود همیشه به مفرد وي خو منصوب به وي. دقسې به چې کومه غټه هندسې هغې سره وړه هندسه راشي، نو وړې هندسې سره چې کوم معدود وي د هغه وړې هندسې په حساب سره به راځي، لکه څنګه چې مثال ما تاسو ته ویلې. اوس دې سره چې کومه هندسې وي اعداد هغه مکمل شو. د دې نه بعد چې کوم دی موږ به انشاءالله نور چې څومره په دې کې خبرې او اعداد هغه به وایو. پر روان درس کې به انشاءالله زما دا کوشش دی چې تاسو ته د یک نواله د واحد نواله تر د میلیونه پورې دا ټول هندسې زه تاسو ته ولیکم او د دې فهرست جوړ کړم، تاسو ته په ویډیو کې پیش کړم، تاسو ځان سره ولیکئ او ځان سره نوٹ کړئ، دا هم ځان سره نوٹ کړئ. او روان درس کې به انشاءالله موږ د یک نواله د میلیونه پورې ټولې به لیکو، چې کوم اسان ترتیب وي هغې سره به لیکو، هغې سره به د هغې فهرست جوړو او تاسو ته ان شاء الله پیش کوو. د اخیری درسو د عدد او معدود مبارک د دې نه بعد چې کوم دی به صرف چې کوم دی هغه خلاصه ده هغه به بیانېږي. نو د عدد معدود درس دروس چې کوم دي اسباق چې کوم دي هغه به ختم شي، او بیا به نور چې کوم دروس دي او نورې کومې قاعدې دي او اسباق دي د عربۍ باره کې هغه به موږ شروع کوو. او پر روان درس کې به ان شاء الله موږ د عربۍ تکلم هم کوو، لږ لږ تکلم به شروع کوو چې عربي زمونږ په ژبه باندې جاری شي او موږ ویل شروع. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.